راشه دې خبرې لوس د قیامت پر ورځ باندې په بخاری شریف کې اوږد حدیث دی حساب کتاب به نه شروع کېږي نو دا خلق به ټول په تکلیف کې پراتی چې خدایا دا انور پښتانوي که انور به وي نیزه ورشي تباو شو په خولو کې به دا خلق څوک د نامه پورې څوک د کونډو پورې او څوک د مرۍ پورې به په دې خولو کې جب جب پراتی نو دا چې کوم خياران دي دنیا والا دی به راځي چې د پیغمبرانو له په جرګه لاړ شو او الله حساب کتاب شروع کی نو دی بلال چې حضرت آدم علیه السلام لا اولاد دې په غم کې پراته دي په خولو کې جب جو پراته دي مهرباني وکا الله ته درخواست وکړه چې حساب کتاب شروع شي بیا به سره خپل کار کېږي وروستو جنت دی او که دوزخ دی خو چې دې غم نه خو خلاص شو آدم علیه السلام به ورته څه وایي ابا ورته وایي نه زه یې د اونې نه منې کړی وم چې ګوتې به نه وروړی او ما د اونې له ګوتې وروړې دي او ان ربي غضب غضبا شدیدا زما رب نن ډېر زیات غصه دی لن یغضب بعده دینا پس به دومره سخته غصه پې نه راځي نه دینا مخکې پې غصه دومره راغلې ده او نه به دینا پس پې راځي غصه رې زه نشم ورتلی ما ته که ده و چې تا ولې اونه ګوت پاڼه را شو کوله بیا به څه کېږي وی موږ څوک وو وی نوح علیه السلام له لاړ شي دا خلک به نوح علیه السلام له راشي هغه ته به وایي چې دا دویمه دنیا ستا نه خدای باده کړې ده او ته مهرباني وکړه آدم ثاني ورته وایي دویم نمبر آدم او دا بچی دی په لوی مصیبت کې مبتلا دی او د ګرمۍ او د خولو کې جب جب دی الله ته درخواست وکړه چې حساب کتاب شروع کړي وی نشم کوله دوه قول دی پکې یو قول پکې دا دی چې ما یو سوال کړو چې کله کښتۍ نه غر کېدم نو ما د زوی دپاره و چې ان ابني من اهلي زما زوی خو زما د اهل نه دی بچی مې دی او تا ما سره وعده کړی چې ستا اهل به نه غر کوم نو زوی مې دی ولې غر که نو الله ورته وی انه لیس من اهلک دا ستا اولاد نه دی ظاهر کې خو دې بچی دی خو په حقیقت کې دې بچی نه دی ستا په دین نه دی نو که ماله الله تپوس وکړي چې دا سوال دی ولې د زوی کو بیا به څه جواب ورکو الله دومره غصه دی چې نه دی نه مخکې دومره غصه شوی دی نه به دی نه پس دومره غصه شي وی موږ څوک وو وی ابراهیم علیه السلام له لاړ شي دا خلک به راشي ابراهیم علیه السلام ته به ودري ته د الله ډېر مقرب پیغمبر یې ډېر مقرب او ډېره زیاته مینه یې د سره کړې ده ته مهرباني وکړه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب الله شروع کړي اب ورته څه وایي وی درې خبرې رانه د خولې نه هغه اوتې دي درې خبرې رانه د خولې نه هغه اوتې دي چې ظاهر کې شکل ټیک نو ګوره دروغ نه دي خو ظاهر کې شکل یې ټیک نه دی نو که مانه الله تپوس وکړي چې دا دې ولې وې توریې وې بعضې او ظاهر کې شکل یې ټیک نو زه به خدای له څه جواب ورکوم دا کار نشم کولی مانه پس موسی علیه السلام له ورشي دومره خطرناک شی دی دروغ دومره خطرناک ابراهیم علیه السلام دروغ د کذب اطلاق په حدیث کې شوی دی خو هغه په اعتبار د صورت د شکل ټیک نه دی شکل د دروغو دی په حقیقت کې دروغ نه دی خو بیا به ابراهیم علیه السلام دومره یریږي چې د خدای په دربار کې به سفارش نشي کولی شکل د دروغ حقیقت کې دروغ نه دی او موږ په حقیقت کې دروغ وایو نو خدای دې په قیامت کې بیا عمل شي نوح ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی د خپل قوم سفارش به کوي د اسماعیل او د اسحاق پلار دی علیهم السلام او په اولاد کې 4,000 پیغمبران پیدا دي او نبی علیه السلام یې بچی دی دومره په یره ده دروغ هم نه دی ویلی شکل د دروغو د هغه درېو خبرو دروغ نه دی او بیا هم یریږي د قیامت پر ورځ الله مې رونه نیسي نو مونږ خو هغه شکل خو ځکه چې مونږ خو هغه هر څه ټول دروغ او دروغ او دروغ او دروغ څه به کېږي راسره خطرناک جرم دی دروغ یو حدیث بعضې خلک دروغ دی له وایي چې خلک وخاندي هغه خطرناک ویلون لمن یحدث هغه انسان چې خبرې کوي څه دپاره کوي چې خلک پې یضحک به الناس چې خلک پې وخاندي وایي دا د خدای هلاک کړي دله هلاکت دی وایي څومره لوی جرم او رسول الله مبارک فرمایي وایي باید سړی رښتیا ووایي نو بیا رښتیا ووایي نو بیا رښتیا ووایي نو رښتیا وایي او دروغ نه وایي نو الله فرشتو ته اعلان وکړي چې هلته یو کتاب دی د صدیقینو د صادقینو د رښتونو خلکو ته د نوم په هغې کې ولیکئ نو چې بیا دې فرشتې یادوي د صادق او د رښتونې په نوم یې یادوي
او بل سړی دروغ ووایي، الله وی صبر ورته وکړئ. بیا دروغ ووایي، بیا ورته صبر وکړئ. بیا دروغ ووایي، بیا بس الله وی د هغه دروغجنو په رجسټر کې ولې نوم ولیکئ. نو چې فرشتې یادوي نو فلان کې دروغجن په هغه نوم یادېږي. دروغ خطرناک جرم، ډېر خطرناک. دا چغلي چې خلک خوري دا هم دروغ وایي که نه. چغلي خور دروغجن یې که نه، رښتیا خو نه وایي، دروغجن یې عموما. کله شیطانت په رښتیا مو کې پر دې خبر خو اکثریت دروغجن یې. یو غلام و غلام دروغجن چغلي خورو. نو بازار کې خرڅېده، نو یو سړي چاته وی دا غلام خرڅوي، یو وی صاحب پکې شته، ای وړو شور مه کوئ، وی صاحب پکې شته. نو هغه خرڅوونکي ورته وایي هغه مالک وی نور خو دا کار ښه ډېر بد دی او ښه کار کوي زبردست، خو یو صفت پکې دی چې په دروغه چغلي خوري، دروغجن دی په دروغه چغلي خوري. وی دا وړه خبره ده چې دا کار بد دی نو ما له کار والا سړی په کار دی. وی نه دا کار تکړه دی خو په دروغه چغلي خوري. وی هېڅ پروا نشته ځه. نو کور ته یې راوست. ګوره جرم اوس دې جرم ته یې ګوره اوس چې کور ته یې راوسته نو دی خو د دروغو بلدو. دروغجن سړي نه بیا د خپل رو نه خطا کېږي. نو دی دغه ته وایي، دی ښځې ته یو ځل وایي، دی نیکې ته وی خبرې، وی نه، وی بله ښځه در باندې کوي. ګوره دروغ ورته ښځې ته خو چې ده وایي چې په تا بله ښځه کېږي خو دا خو د کلاشینکوف ډز دی. نو ښځه کوم ځای دا مني، بله ښځه در باندې کوي. وی نه یاره، وی تا ته پته نه لګي چې دا بله شپه یم شپه بار واغلي چې ته هم دوستانو له تللی، تا ته پته نه چې دا وخت ناوخته مخکې وروستو دي. خوښه دې خپله ده که زما منې که نه منې، خو دا مې درته وي سبا بیا به وایې چې ته زما غلام یې او تا ته پته و ما ته دې ال نه دی ویلې. نو که ځان له څه غم کولی شي نو ځان له غم وکړه، بله ښځه نن ده که سبا در باندې کوي، خو ګورې ما یاد نه کې. دا دروغجن به زر دا ټکې راته وایي، ما یاد نه کې. وی یادوم به د رښتینولي کوم. ته دا یو ځل ووایه نو که ده تا ته بیا دروغ یې نو راشه. ما نه تا سره ګورې ښېګړه لټوم نو ما یاد نه کې. نه تا ولې ښه دې سره به څه کوو. ښځه په ژړا شوه. نه وی چل راځي خلاصولی دې شمه. وی څنګه؟ وی یو د ده د ګیرې د دې غري لاندې دا غرې دا مرۍ سره د دې یو دوه درې ویښته ماله راکه. نو هلته یو تعویزګر دی په هغه به تعویز وکړم نو د هغه بلې ښځې نه به اړه تور شي او تا سره به مینه زیاته شي. نو د غري نه ویښته څنګه وله راوالم؟ وایي کوټه کې کور کې د سره یو ځای سملي خو چې کله اوده شي نو چاړه راواله او د دې نه یو دوه ویښته را کټ که غلې غوندې او ماله راکړه. ښځې وی دا خو رښتیا چې ښځې ډوب خور شي نو خو دوه ویښته دي دی به پیم نه شي او ما به دې په قینچې په چاړه را کټ کړي. دا وایي ټیک شوه. هلته هغه نیک له لاړ. وی خبرې څه چل دی؟ وی ښځې دې بل چا سره لینډ سیده کړی دی. غریب ایستم نه ده خبر، بل چا سره لینډ سیده کړی دی. وی دا ګوره صاحبه زه ستا کور کې دننه ما سې نه ما ورته یاد نه کې. زه خو ستا خیر لټومه، تا خیر لټوم کو زه دې یاد کړم ګوره بیا راتال نه ویم. نه نه وای نو بس بل چا سره لینډ سیده کړی دی او نن دې که سبا دې وجنې دی. ما څنګه وجنې؟ ښه ته داسې ځان د قصد اوده که چاته یو ورځ د نن نه پس خوب په بیداری بس کوه. هغه غریب یې یارولې دی، هغه به ځان سره توره یې ښوده، پخوا خو بانډیسیانو توره به ښوده، دا یې د قصد اوده کړی خرخر. ښځه راغلې چاړۍ راغشتې ده چې هغه ویښته غریبه را کټ کړي تعویز له. بس دې خو پیو چې دا خو چاړۍ جوړ ده ما مری پسې راواغېسته. و ښه ماته خو هلک رښتیا وې چې ټس شو په تورې واله سر یې ته یې خوغورده. ښځه غریبه مفتو کې لاړه. لاړ د ښځې رونو پسې وی راشه خورې دله مفتو کې مړه کړه. هغوی تورو پسې راله چې دې د کوره وته دې هلته بېغمه کړ، کور خالي پاته شي. دا د دروغجن. نو که یو سړی وایي چې ما خو دا شیطانت وکړ او دروغ مې وویل دوه مې مړه کړل او زه پکې نه جي د هغې دواړو قاتلانو ګناه ستاو شوه، د دواړو ګناه ستاو شوه. یو وزیره یو بادشاه له به یو بانډیسي سړی راته او سړی ښه سړی و نو بادشاه ورسره ډېره زیاته مینه کول. اوس یې سزا درته ښیم. دلته خو یې دوه بېغمه کړل، دلته یې راته اوس هغه سزا ښیم.
نو بادشاہ له بانډیسۍ به راته و، بانډیسي سره به یې ډېره زیاته مینه کوله. نو دا وزیر خپه و چې دا بانډیسۍ راځي او بادشاہ ورسره ډېره زیاته مینه کوي او کله ولن پیسې هم ورکوي. ورېږه دا لانجس خط خرابول غواړئ. نو یو ځلې دې بانډیسي ته وی ته خبرې وی بادشاہ خو تا سره ډېره مینه کوي که نه وی او وی خولې نه د ظالمه څخه بینځي. وی زه خو خوله پاکوم. وی که پاک یم کې نو بین تیځي. او بادشاہ ما ته ویلي دي چې د دې سړي د خولې نه بوی ځي، خو که بیا بدبوی خولې سره راغی نو ښه به نه. نو بیا نو چې خبرې کوي لږ یو بوټی داسې په دې خولې باندې لاس ایږده، داسې لاس ورته نیسه چې ستا دا بین دې لاس سره رامنې کېږي چې بادشاہ ته تکلیف نه. وی ښه جي. هلته بادشاہ ته ویه بانډیسي خو پیسې میسې دی نه په چل ول کې وباسي. وی نه ما سره خو ډېره مینه ده. نه وی هغه لګېږي چې د بادشاہ د خولې څخه بړاس دي خو دې ته به لاس نیسي. وی دا دې سو وی ښه پته به راته ولګي چې بانډیسي څنګه راغې هغه یې پرې کړی، هغې غریب خولې او پوزې ته به لاس نیو. بادشاہ پوه شو چې دا خو واقعي مانه پیسې میسې وی، زما د خولې بړاس پې دومره بد لګي. نو بادشاہ نو خیار و که دې اوس وجنم خلک وی غریب یې مړ که. نو هغه یو چټ ولیکه، ودرېږه هلکه بانډیسي چټ یې وله ولیکه. وی دا بارې پلانکي ګورنر له یوسې د خپلې علاقې مشر له او دا خط به هغه له ورکې او دا خط یې بند کړه، د پاسه لفافه بنده کړه او مهر یې پې وواو. او په خط کې هغه ګورنر ته لیکلي چې دې دغې سر ته ووه مړی که. هغه علاقې ضلع چې کوم افسر دی ډي سي یو وته وی او که ګورنر وته وی او که ډي پي یو وته وی او که هر څه ته ولسه نوم ایږدې. د خط واغش د دې غریب خو دا خیال و چې په دې خط کې به څه پیسې لیکلي، هغه له بور شمراله به راکړي. غریب څه خبره چې بارته و دا وزیر پوه شو چې دا خو زما سکیم جوړ ناکام شو. دلی جوړ په دې کې انعام لیکلی دی، دته خو یې سزا ده. د وزیر خو دا خیال و چې جیل ته به ولیږي او مړ به کړي، منځ کې خو یې له خط ورکړه. نو وزیر زر بار ورته وی څه درکړل. بانډیسي غریب خو نه دی خبر چې دننه پکې څه لیکلی دی. وی دا خط یې راکړه. څه دی پکې؟ جي مهر پې لګېدلی دی. لکه داسې معلومیږي لکه چې مضبوط انعام یې درکړي. داسې وکړه دا خط ماله راکړه زه به یې ورسو. نه یار مړه ماله راکړه، دا 50,000 روپۍ دا 10,000 واله. ته څه کې اوس هغه ګورنر له ځې د هغه خو مطلب دا و چې لږې پیسې بدله ورکړم او دې کې خو بیا ډېر رقم لیکلي. خط وزیر واغېش خو چې هغه له څنګه ورغی هغه خط کلو کوي کېنه اوس دله کاوه دم کم اوس دې برابر کم. او جلات یې ورکړي ووایه دا سر ته سر یې ته خو غورځو. بل ته سکیم جوړو هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه وی کوی مه که نه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوی په غاړه لار. نو حاصل دا دی چې دروغجن د قسم ده. دروغ خطرناک جرم ډېر خطرناک. دروغ اوس مونږ وایو سله چې دا دوست مې خوشحاله شي، دا رور مې خوشحاله شي، دا ملګری خوشحاله شي او خفه کېږي به څوک. تاسو یې ووایئ څوک به خفه کېږي. نو اوس تی نتیجې ته راوباسه. الله خفه کوي که ملګری خفه کوي. اوس که ملګری خوشحاله الله به خفه کېږي او که الله خوشحاله ملګری به خفه کېږي. نو اوس هوښیار سړی به څه کوي؟ ملګری د خپل کار کوي، کوشش به کوم چې دې هم خفه نه شي. خو که داسې مسله راغله چې د الله او د ملګري مقابله شوه الله به خوشحاله ساتم ملګری پې شو خپل کار یې پې شي. په دې نتیجه شو. دروغ به بلکل نه وایي، رښتیا خبرې به کوئ، دروغ به نه. او د دروغو ګورې مختلف قسمونه دي. دا میسج